ستاسو ته تپوس کوم دا اسلامي انقلاب به څوک راولي دا هغه خلک به نه راولي چې د چا اوس په سینټ الیکشن کې بولې ولګېدې د پیازو د ټماټرو په شان د ګډو او بیزو په شان د غوا او د میخو په شان ممبران خرڅ شول خلک وایي صوبایي اسمبلي نه وه منډۍ وه خلک وایي صوبایي اسمبلي نه وه سټاک ایکسچینج و هر یو ممبر په ځان باندې برای فروخت د خرڅ بورډ لګولی د خرڅ داسې خلک انقلاب نشي راوستی دا 40 کروڑ 20 کروڑ 25 کروڑ باندې یو ممبر خرڅ شوی دی او بیا د دې ممبرانو په ذریعه چې کوم سینټران جوړ شول هغوی بیا د چیرمن سینټ په ووټ کې په 50 او په 60 په ووټ کې بیا خپله بولي لګولې ده ورو داسې خلک چې هغه خرڅېږي هغه قوم کې عادت نشي کولی سوای د جماعت اسلامي نه چې و ممبران د جماعت اسلامي او غریبانانو زه شاباسي ورکوم د جماعت اسلامي ممبرانو ته د روپو ډک کیسونه لاندې کې ورکړئ او دنیا کې وښوله چې د دنیا یو خزانم د جماعت اسلامي د ممبر قیمت نشي لګولی داسې خلک به انقلاب راولي داسې خلک به د ژوند په سترګو کې سترګې ورکوي داسې خلک به عافیه بیبي پاکستان ته راولي داسې خلک به د موږ خوله ورانوي او کشمیر به ازادوي ورو چې کوم خلک په خپله خرڅېږي په ځان باندې د ګډې او د بیزې او د غوا میخې په شان د بولۍ لپاره ځان پیش کړي هغه د قوم قیادت نشي کولی زه د جماعت اسلامي کارکنانو ته مبارکباد ورکوم د جماعت اسلامي ممبرانو ته مبارکباد ورکوم چې په دې منډیو کې صرف هغې بچ پاتې شو صرف د هغې ایمان او د زمین سودا چا ونه کړله باقي ټول په دې منډۍ کې خرڅ شو خو ضرورو ټولو سیاسي جماعتونو ته الیکشن کمیشن ته وویل نن الیکشن کمیشن ویلي دي چې خرڅېږي ممبران او اخلي یې ممبران خرڅېږي ممبران او اغستو والا ممبران دي زه الیکشن کمیشن ته ویل چې کوم خلک په پیسو باندې ووټ والي او کوم خلک ځان خرڅ کړي دغه خلک د هندوستان او د امریکې نه لویه خطره ده د پاکستان سبا او مستقبل ته دغه خلک د بجرا مسله نشي حل کولی دغه خلک ترقي قوم ته نشي ورکولی دغه خلک د اسلام نظام او شفاف نظام دې قوم ته نشي ورکولی دا د قوم مجرمان دي